یو پوښتنه سوې ده او فاسق ته خیرات ورکول په شریعت کې څه حکم لري او دا فاسق یا فاجر غریب او مسکین وي آیا دې ته خیرات ورکول جایز دي او که یا اوس وراسو دلته جواب ته چې یو فاسق ته خیرات ورکول یا فاجر ته خیرات ورکول دا جایز دي خو دا په دوه قسمه فاسقان دي یو قسم هغه فاسق ده چې هغه غریب وي مسکین وي او بچان لري او دا خیرات ته ورکړي هغه په د خپلو بچانو خوري یا په خپله خوري نو دا جایز ده ځکه چې دا ذمي کافر ته لا خیرات ورکول جایز دي فاسق خو لرې خبره ده چې کافر وي هغه ته لا خیرات ورکول جایز دي چې ذمي کافر وي او بل قسم فاسق هغه ده چې هغه دا پیسې ته ورکړي هغه یا مثلا ځان ته تاوان پرسي نقصان یا خپل دین ته نقصان تاوان پرسي شایسته مثال به راواخو لکه داروینان دا چرسیان پوډران داسې دې ته فاسق وي فاجر وي ته دا پیسې ورکړې دی په دغه سره چرس اخي په دغه سره روین اخي پوډر اخي او نشه باندې کوي نو دې ته خیرات ورکول جایز نه دي یو بل یو داسې ګناه په کوي نو دې ته خیرات ورکول جایز نه دي او هغه فاسق فاجر ته خیرات ورکول جایز دي چې هغه غریب وي مسکین وي او بچان لري کوچني ماشومان لري کور والا لري یا دا پیسې راواخي یا د خیرات راواخي په خپله یې خوري یا د بچانو ته ورکوي په خوري او هغه فاسق ته خیرات ورکول جایز نه دي چې هغه لکه نن سبا په د بازارو په هوټلانو کښې ګرځي دا روینان دا پوډران دا ګرځي دا خیراتونه ټولوي بیا په دې سره پړوی اخي روین باندې اخي نو دغه ته خیرات ورکول جایز نه دي فتاوای کفایت المفتی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 244 در المختار مع الرد المحتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 4 فتاوای هندیات جلد نمبر 1 صفحه نمبر 188